الرحمن الرحیم. الله تعالی فرمایي چې کوم دی ما په ټولو مخلوقاتو کې عقل چې کوم دا د ټولو نه ښایسته مخلوق پیدا کړی دی. کله چې ما عقل پیدا کړ نو دې ته ما ویل چې مخکې شه، نو دا مخکې شو. کله چې مې ورته وویل شاته شه، نو دا شاته شو. الله قسم خوري چې د دې په وجه به تاسو ته درکوم، هم د دې په وجه باندې تاسو جهنم ته هم ځئ، د دې په وجه به تاسو جنت ته هم ځئ. عقل چې کوم دی د دا ترقیدو زمانه چې کوم دی ترقیدو زمانه چې کوم دی حضرت عمر بن العاص رضی الله تعالی فرمایي چې کله ماشوم کله د 2 کال شي نو د دې نه کوم غاښونه دا چې کوم غاښونه چې ورته موږ وایو هغه تېر کېږي. کله چې دا د 14 کال شي کوم 14 کال شي نو د دې نه دا بلوغت ته ورسي. د هغې نه بس چې کله دا د 21 کال شي نو د دې چې کوم هایټ دی کوم قد دی بس دا په دغه ځای باندې ورتېږي، د هغې نه نور بره نه ځي د 20 کالو پورې چې څومره ته بس هغه ستا د غټېدو ډېر وي. او کله چې دا د 28 کالو شي نو د دې عقل پوره شي. 28 کالو نه بس بیا د دې عقل نور نه زیاتېږي. د هغې نه پس بیا د دې تجربه وي، نو هغې نه پس د دې تجربه کېږي ورو نو عقل خپل ځای باندې ولاړي د 28 کالو پورې د دې عقل پوره شي. بعضې علماو چې کله حضرت آدم علیه السلام دنیا ته راغو دې خوا حضرت جبریل علیه السلام راغی او درې شیزونه راوړو چې په هغه کې اولانۍ دین و، دویم چې کوم دی حسن اخلاق و، درېیم چې کوم دی عقل و. جبریل علیه السلام چې کله راغی دې خواله دې درې شیزونه راوړو الله تعالی وایي فرمایي چې تا ته اختیار دی په دې درې شیزونو کې کوم یو والی. نو هغه کې اولانۍ دین و، دویم چې کوم دی اخلاق او درېیم چې کوم دی عقل. نو جبرائیل علیه السلام آدم علیه السلام ته وویل چې دې کې تا ته اختیار دی چې په دې کې ته کوم یو والې. نو حضرت آدم علیه السلام په خپله د عقل واغوستو، ځکه چې آدم علیه السلام ویل چې د دې سره بیا حسن اخلاق هم وي، د دې سره به عقل هم وي او د دې سره دین هم وي.